حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمای الله تعالی مؤمنان امر کړي دي چې کله ښځې د خپل کورو څخه ووځي د یو حاجت دپاره نو خپل مخان دې پټوي په غټ څادر یعنی په غټ پړوني سره هغه به داسې رنګوي چې د سر د پاسه به یې پر مخ را ایله کړي صرف به یوه سترګه ورڅخه ښکاره کړي داسې غټ څادر به راواخلي چې دا د کور څخه وځي د حاجت دپاره بغیر د حاجت ورته روا نه ده د ضرورت دپاره دا وځي نو غټ څادر دې راواخلي د سر د پاسه او د سر له خوا څخه دې پر بدن رایله کړي او خالي به یوه سترګه ښکاره کېږي نو ټول بدن به یې پټ وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي تاسې په خپلو ښځو باندې چې د کوره څخه وځي کتان او رنګینه کالي مه ور اغوندئ ځکه داسې کالي د لاندې بدن ښه څرګنده صفت سړي ته کوي او ستر د بدن نه راولي ولې ځکه چې کتان کپړه چې ده چې هر څونه زیاته کپړه ده واغوندي هغه مړه ده پر بدن باندې پرته وي او یو سی نری کپړه وي نو دا ستر نه راولي یعنی پټوالی د بدن نه راولي کتان چې ده هغه نرمه کپړه ده هغه رپیږي نو ځکه یو خلکو ته د بدن اندامونه څرګندوي نو ځکه دا جایز نه دي چې کله ښځه د کور څخه د باندې وځي نو کتان کپړه دې نه اغوندي نن سبا خو کتان کپړه دا ډېر مشهوره ده او هر څوک استعمالوي او هر څوک پر دې د هر چا پر دې سر خلاص ده چې کتان کپړه چې پر بدن باندې نرم وي دا بدن داسې وي لکه لوڅ یعنی داسې رپیږي دا کپړه پر دې بدن باندې یا نری کپړه وي نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي داسې کالي دې نه اغوندي چې کله د کوره څخه وځي او هم دارنګه نری او باریکه کالي مه اغوندئ ځکه علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي الله تعالی دې لعنت وکړي پر هغه ښځو چې په ظاهره پټې وي مګر بدن یې تر معلومیږي په واقع کې دا لوڅ دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت څخه دوه قسمه خلک دي چې هغه اهل النار او د هغو څخه هغه ښځې دي چې پټې معلومیږي مګر لوڅې دي په واقع کې او پر لاره باندې دا لکه اوښ بوک یو طرف او بل طرف ته ځي یعنی پر لارې چې کله ښځه ځي کږه وږه ځي داسې دې نه ځي ښځه دې سیده خپل هدف ته خپل ځای ته دې ځان رسوي او عطر به ښځه نه لګوي او عطر لګول د ښځې دپاره نه ده جایز او کومه ښځه چې عطر ولګوي او په خلکو یې بوی ورسي دا ښځه ګناهګاره سوه بلکې زناکاره سوله او ښځه خپل خاوند ته عطر لګولی سي جایز ده چې کله په هغه کور کې خالي خاوند وي بل څوک نه وي او که چیرې په دې کور کې د اکا زمن ماما زمن یا په دې کور کې لیورونه وو یعنی یو لیور هم اوسېدی بیا دې ښځې ته عطر روا نه دي ښځې ته جایز نه ده چې دا عطر ولګوي که چیرې دو په دوی یو دای او یو خاوند په دې کور کې خالي بچیانې بل څوک نه بیا عطر ورته جایز دي که لیورونه په دې کور ته راکلو یا د خاوند د اکا زمون راکلو او یا د ماما زمون راکلو یا لیور په دې کور کې ورسره اوسېدی لیور سره یو ځای اوسېدلو دا ښځه نو بیا دې ښځې ته عطر لګول جایز نه دي ګناه لري دې ښځې لره